السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمانانو، عزتمندو، مشرانو، کشرانو، نوجوانانو، لکه څنګه تاسو موږ ته د دې خبرې پاتې ده چې انسان سره بشري تقاضي تړلې دي. خوراک، سکوک، سملستل، رچګېدل، ضرورت زندګۍ تړلې دي او د دغو ټولو په پوره کولو کې او حاصلولو کې موږ تاسو لګیا یو. مختلف طریقو سره کوشش کوو، مهنت کوو، خپلې زندګۍ تیرولو دپاره مشوره هم کوو، تپوس هم کوو، مهنت هم کوو، کوشش هم کوو. چې څنګه طریقې سره وي انسان چې کومه د زندګي ده دا زندګي ښې طریقې سره تېره شي، بهترینې طریقې سره تېره شي، هېچا په مخ کې بې ذاته نه شي، ونه شرمېږي، تربور ته، خپل ته، پردي ته. همدا نومره انسان یوه بله زندګي ده چې هغه روحاني زندګي ده. لمونځ، اودس، تلاوت، ذکر، دعاګانې، نفلونه، دا ټوله زندګي تړلې ده. مختلف قسم ته حالات انسان ته رسي، کله طلاق مسله مخ ته، کله د نکاح مسله مخ ته، کله د استنجا د اودس مسله مخ ته. غرض دا ده چې زندګۍ کې مختلف پهلو سره موږ تاسو ته مسلې مخ ته رسي او دغو خبرو کې به رهنمایي هغه موږ تاسو قرآن اور احادیث، فقه، اصول فقه د علما کرامو په ذریعې سره به موږ تاسو رهنمایي کیږي. نو دې رهنمایۍ دپاره کله ورې موږ تاسو خو دا زړه غواړي چې موږ تاسو دغه مسایلو علماو نه تپوس وکړو، خو علماو ته رسوي مشکله وي، خصوصا بیروني ممالک ته څومره مسافرونه دي. هغه چونکې مسلک حنفي سره تعلق لري او مسلک حنفي مطابق موږ تاسو ته ازو کې علما کرام ملویدل هغه ډېر مشکل وي او که میلو شي بیا هغو سره خپل د مسلک ولا کتابونه ورسره نه وي، نو انتهایي زیاته مشکله وي ده. نو دې وجې نه موږ دغه کوشش وکړلو څه لایو سوالات او جوابات چې مونږ کړي وي د هغه جوابونه به مو یایو. همدا نومونه عمومي طور باندې به د دې فایده ټولو نرینه‌و زنانه‌و ته، بیروني ممالک، اندروني ممالک، نوجوانانو ته، مشرانو ته، ټولو ته به د هغو د سوالونو جوابونه وکولی شي او هغو ته سوالونو جوابونو ته به صرف مو ایکې به ورځ ورکوو. هغه انشاءالله مشورې سره د جمعې ورځ ده، جمعې په ورځ به د هغو د سوالاتو جوابات ورکولی شي او ویډیو به مختصر وي. اگر چې سوالات هر څومره ډېر ویلې نه وي خو ویډیو به مختصر وي. څه مختصر سوالونو جوابونه مو ورکوو چونکې وخت مصرفیات زیات وي، دې وجې نه وخت ورکول لږ مشکل وي. خو موږ دا یایو څه بیروني ممالک مسافران شولو یا اندروني ممالک مسافران دي مدارسو ته هغو ته ټایم کم میلویږي، نو موږ یایو چې دغو خلکو ربط یو قسم ته علماو سره وي، د خپلو سوالاتو تپوس ته کوي. انشاءالله د مسایلو جوابات به ورته د علماو او د قرآن او د حدیث د فقه د اصول فقه په رڼا کې انشاءالله هغو ته جوابونه میلویږي. نو دې وجې نه چې دغه کوم دین رهنمای په نامې باندې یوټیوب کوم پروګرام شروع شوی ده، الله پاک دغه ملګرو ته جزای خیر وکړي چې هغو دا پروګرام شروع کړی چونکې موږ سره ښه ټایم وي نه، هغو رسي او مونږ دا سوالات جوابات کوي او مونږ دغه بیانات واوري خلي او غوځون کې هغه ورکوي یوټیوب ته. نو الله پاک دغو ته د خپل محنت کوشش کولو اجر ور نصیب کړي او الله تعالی دعا کړي داسې چې موږ د کوم محنت کوو کوشش کوو دي کې د اخلاص للهیت الله پاک پیدا کړي چې بس صرف اور صرف تاسو مو مسله اور سوچ هغه د دین او د اسلام پیلو کول ول الله پاک جوړ کړي. انشاءالله دی دین رهنمای چینل د تاسو خپل سوالات او جوابات اپلوډ کوي ورکوي. انشاءالله د دې کوم ایڈمن دا هغه به په پرچی باندې لیکي، علماو سره به د هغه ربط کیږي، رابطه کیږي او د هغه نه بعد به جمعې پورې انشاءالله د هغو سوالاتو جوابونه یې راشي، که هغه استنجا ده، که هغه اودس ده، که هغه المونځ ده، که هغه غسل ده، که هغه نکاح ده، که هغه طلاق ده، که هغه خستل دي، که خرڅول دي، د ټولو متعلق ته کوم څه قسم ته زکات ته، اعتکاف ته، حج ده، روژه ده، مختلف قسم ته ضروریات زندګۍ او مسایل زندګۍ هر چا سره تړلي دي. انشاءالله هغه مطابق به موږ جوابونه ورکوو. الله تعالی دې وکړي داسې څه مسلمان چې ده کې هم ده، کوم ځای کې هم ده مسلک حنفي سره تعلق لري، الله تعالی د ټولو ته په یوه ځای باندې کېدلو توفیق ور نصیب کړي او ټولو ته د یو سوچ او یو فکر الله پاک ور نصیب کړي
او الله تعالی د مو تاسو ته د دې خبرو کې ترقی نصیب کی کوشش دا کې سستوره زیات کسوم دي ته تاسو متوجه کول شي متوجه کې ویل چې د کې د تاسو هم فایده ده ایمو هم فایده ده دین اسلام فایده ده ورکی او الله تعالی دا غوړي چې مو تاسو سره ترقی بیرونه کې چې د کې مو دنیوي اغراض پیدا کیږي دنیوي مقصد مور کې پیدا کیږي لالچ مور کې پیدا کیږي او کوم تاسو نه بیا بل څور کې پیدا کیږي نو الله تعالی د مو تاسو په مشرانو نقش قدم باندې روان کی ان شاء الله تعالی صدا پښتو کې مو به بیانات هم کو او صدا پښتو کې ان شاء الله مو د مسایلو ته پوس کړی شي مسایلو جوابات ان شاء الله اسونی پښتو سره کوو الله تعالی د مو تاسو په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی پویر نصیب کی استقامت نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.